حضرت موسی علیہ السلام نے ودل شیطان په مخه ورغ نو دا شیطان وته وی دا موسی علیہ السلام وته وی تا خو ډېر خلک ګمراهان کړي یو وی ډېر دې غرق کړي وی داسې یو تجربه راته وښایه چې ستا د چال نه پې سړی خلاصېږي داسې یو به تا سره ډېرې تجربې وي داسې شی راته وښایه چې سړی پې ستا د چال نه خلاصېږي هغه به راته ښیي او ورته وی درې څیزونه ته مجربات ښیي په دې به زما د چال نه خلاصېږي یو دا ده چې کلم د صدقې نیت وکړې نو فورا ورکوه سوچونه مه کوه سبا او بلې ورځې ته او ماښام ته مه ګوره خو چې زړه کې دې راغلل چې صدقه ورکوم فورا ورکوه ځکه چې ته وایې صدقه ورکوم نیت وکړې نو زه دې زړه ته کښېنم چې ګورې م ورکوم بیا دې زه نه پرېږدم نو ما له به موقع نه راکې شیطان له به موقع نه ورکې فورا به صدقه ورکې نمبر 1 دویم چې کلم الله سره وعده وکړي نو زر یې پوره کوه او که نه موقع دې وله ورکړه چې زه سبا به وکړم بله ورځ به وکړم نو بیا مانه نشي بچ کېدی اوس هم ډېر خلک منښتې کوي مونږ ته به اکثر ټلیفونو کې یا به راشي یاره جي ما منښتي کړې وه که دا دوی مې جوړ کړ نو زه به یو دیګ روجې پخوم اوس که دا پیسې چې ته غریبانانو له ورکړم څه به او څه یاره جي زما بچي ته خوړی شي نه ته ما ښځه ته خوړی شي نه زه ته خوړی شم نه نو که زه پکې 1 کیلو زیاتې پخې کړم ولا شیطاني وسوسې جومات له ورکړم بل شي سړي له ورکړم دې منلې څه شی دی دیګ نو په عرف کې دیګ پوره دیږي هغې کې که کیلو زیات هم کړو 2 کیلو زیات هم کړه مو سره حسابېږي ته ته اوس څه شی خوړی نه ته ستا بچي خوړی شي نه ته ستا ښځه خوړی شي نه مالدار خوړی شي یاره که دا پیسې چاله ورکړم نو دیګ په 8000 پخېږي پیسې به 2000 ورکړي دا ګناه ده چې څه دې ومنلو مخته کوه نو دا شیطان موسی علیہ السلام ته وایي چې کله دې خدای سره وعده وکړه نو سوچونه به نه کې فورا به هغه پوره کې او درېیمو ته څه وایي دا ډېره خطرناکه ده وی یوې ښځې سره به په کوټه کې پردی ښځې سره یوازې نه کښېنئ یوازې به نه کښېنئ که هر څومره نیک سړی وي او هر څومره نیکه ښځی او دوی یوازې کښېناستل نو درېیم پکې زه میانځ کښېناستې زه بیا نه پرېږدم لازما دا ښځم بربادوم او دا سړی بربادوم یوازې به بلکل نه کښېنئ په کوټه کې په کمره کې په کور کې پردی جینۍ سره او پردی ښځې سره یوازې به نه کېږي زما وروڼو ګورې دا پوره فارموله ده ته چې کله ویښ شې ډېر خلک او زړه کېږي چې پاڅېد او تهجد مې وکړل خو چې دې کله ویښ شي نو دې دغې وخت کې بس چې څنګه ویښ شې نو بړستن له لته ورکوه فورا پاسه او که ته وایې چې نه ودرېږه پاسم او ودرېږه پاسم او یو 15 منټه پس پاسم او 10 منټه پس پاسم نو دې کې به دله خوب دروستي بیا به سار مونږ هم نه پاتې دشمن له به قطعا موقع نه ورکړي ما د یو سړي ټلیفون وکړ وایي داسې یو وظیفه نشته وایي چې زه ویښ شم نو پاسېدی نه شم یو وظیفه راته وښیه چې زه ویښ شم چې زه تهجد له پاسم مې د دې خو ډېره ښه وظیفه ده درته به وښیم مې چې کله ویښ شې نو خپې به دواړه راغونډې کې او دواړه خپو باندې به بړستل د ښې مضبوطې برغې لتې ورکې او نیغ به پاس دا وظیفه شو نو وی خندل نو مې بله که ته نور وظیفې غواړې والله په دا وظیفه کې دې را پرځئ خبره ته وي وایه وظیفه کوه 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 دې کې به خوب درغلي بیا به وده کړې او که ته سوچونه مې ګوره دشمن له به موقع نه ورکې لکه په دې لاره تا ته دشمن ناسې ټوپک ورسره دی او تا هغه له موقع ورکې نه چې ته پوه شي چې دا ما اوس وجني دا کافر دی په ما ډس کوي نو چې هغه په ځان پوهېږي نو بېغمې به او که تا هغه له موقع ورکې نو پرېږدي دی نه نن دلته راسه سبا راته بل ځای کښېني دا کم دی بیا پرېږدي کافر خو د مسلمان دشمن دقه رنګې شیطان ستا دشمن دی پرېږدي دی نه دله به موقع نه ورکې خو چې ویښ شوې بس دی لنډ علاج د خپې به راغونډې کړې او دولتې برغې ورکه دې بړستن ده او ته نیغ پاسه زه بیا کلک وچوې د مانځه وخي ورېږه اوس ځم اوس ځم اوس ځم اوس ځم ځایې مازدیګر سره به
ما دیگر شو بیا در اوس پاسو زه ما خام سره به ما خام مسخوتن سره به مسخوتن زبس نن پاتې سبب که خیر ان شاء الله زبرکېګم ښا سبب تصبیر علم منذر بشورو کوم چې سبا شي نو بل اوس به که خیر ځان نزبرک جوړوم او تسبیح براله منځونه بشورو کوم نو پدې کې بدر نو وخت شي نه کنه ځن کدن بدی شي دی ورته جنډه وړاکای څنګه مې کړې لاړم دانا دا ابو جهل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې کله جګړه راغله نو شیطان دی دا کافر دی یو قوم د مشر په شکل راغی ابو جهل ته ودرېد وته وی زما قوم را روان دي د مخ کې رالم لوی قوم می مسلح را روان دي غر نه پورې غاړه ابو جهل خوشاله او برېته توکل او قوم ته ودادي د پلان کې قوم را روان هغه خوشاله شو چې دا خو دنیا خلق مونږ را روان دي د کې لخر برابر شي او د رسول الله مبارک لخر او بل قدر ابو جهل الکه استاغه لخر خو راوند رسید ابو جهل سره لاس دی ولدي دغه د 2 منټه کې را رسید د مخ کې عالم را روان دي ابو جهل پته مده او چې شیطان پرشتي ولیدي هلته جبرئیل علیہ السلام ولید او میکائیل علیہ السلام ولید چې 1500 فرشتي د جبرئیل علیہ السلام سره دي او 1500 فرشتي د میکائیل علیہ السلام سره دي نو کسا علاقبه و انی علامات لا ما لا ترون زه وی زه اغینم چې تاسو نه د دلا سره احکام جو چرته دي بس ورمه واسطه اوس بر تماشا کو نو نه بخبل دی او نه پردي مسلمانم بربادي کافرم بربادي والله کسړی یو سړی غټ سړیو کټ کې به متیاز کړي نو خزه وته چې د خدای خاطر او کوس خودین ګور کور ترالین ګیم دي او ته مت څه پکټ کې متیاز کې مخکې هوځه کور سوکنو نو ما باندې تولې چې تکلا نورته به مواچر اوس خدا خلق په پورې خان وی خل د مخ په اختیار خو نه دی خو شیطان راشي او د مټه میونی سو په یو لور کمر مې کې نه چې دلته متیاز یو کا نو چې کوم کټ کې مې کړی وی خلال باندې شیطان کوي یو وګدومره خشته قابل او داس یو مضبوط سری سره دی یارا نه دو پیدا رتوانه غشتا وی څه پیدا تیوانه وی ګوره چې بیګاره در تراشي نو ورته وی ټول عمر دی باندې متیاز یو کړی نن نه باندې پیسې وکړه ما ته خزانه وخا زخدي دا په پکیو کو اوس بیګاله دی درې او شیطان ولا راغی یاره وی ټول عمر دی په ما متیاز یو کړ کټ تر باندې وړل نن براته خزانه خه وی راځه نخوا آسانه ده تو خود ماشنه یار می شیطان ته بخیر دی ور پسې دی بینک ته بوته چې بینک ته بوته وی دا پیسې راوړي بلا زرګونه روپې دي د صادر وته خور کو پندې ته وتاړو چې پندې ته وتاړو پوګه ک نو شیطان ور په څوکیدار راويخ ک ورپدو خدمت نشي کوي څوکیدار راويخ ک هغه په سره لکه پیسې د ټولې تختولې د شیطان دوی سوکم وی بر دیوال ته خېجا ټوپا دیوال ته ټوپ کړې ځانې وېزان کا څوکیدار ته خپې نه ونیسا او د بر پن په وګاخ د پیسو نیولې دي او بر جنگل نیولې دیوال سری نیول او څوکیدار خپې نه نیولې دي شیطان کی تا خدای تباک در باندې غلو کړ د سړی را باندې راځي اوس په خپې نه ونیوم اوس سوکم وی غول پیوکا بل علاج نه کیږي غول پیوکا د خورشتاوي چې په دینه بغیر په بل طریقه په لته نه خلاصېږم او چې څنګه غول اوکل نو کټ کې کړي خودو کن جرا ویخ شو خدایا خدای وتوي تا خدای به خو باسا نور کله بری تشي متیاز کولی نن دې پکې غول کړي کټ ته ټولو لړ کټ ته ټولو لړ نو خو تا ته چې شیطان نه خزانه وغواړنو نو الله کړي پری دا ته ګوزا حقیقت وي که دنیا کې زمونږ نه غولو نه وستل په قبر کې رانو بس په قیامت کې رانو بس یعنی دوزخ خو چته ته دره چال نه بدل پری دی نه یو سړی د دیوال سوري تملاس ودو نو دا شیطان را ویل ای پاس نو چې پیسو نو دی وتی تا خدای هلاک کا یخسوری تودو نو دا خوب دی پاسو وی ظالمه دا دیوال را ورځي اخواش نو دی اخواشو چې اخواشو رښتیا دیوال را پریوه دیوال من لکه خدای را سره خو کا تسو کې ته خدای نیک سره زر خرچ در پاسول اکه د نوې را پاسول دا دیوال په مارا پروت وي
اوس ما مړو خدای را سره خو که پیر صاحب څوک وي زه خو پیر صاحب نه یم وی څوک وی شیطان خدای ته وګوره شیطان د خیر کارونه کوي تا خو ما سره خو کړل د مرګ لري بچ کړ وی قسم په خدای چې شیطان دی وی دا ما سره د خوالې وکړ وی خمه د سره نه دی کړی بد مې را سره مرګ دی بچ کړم بد یا وی کدا دیوال در باندې را پروت او ما پاسول نه وی نو شهید کېده تا بام راته په جنت فردوس کې بیا مټه والے د شهادت نه مې بچ کړی ګور الله قرآن شریف کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دشمن اوس به ځان په څه بچ کې پچا ټوپک را لی پچا کنزل کوي پچا جګړه کوي څوک په یو غمخته کړي دي څوک په بل غمخته کړي دي زموږ د مولیانې په غمخته کړي یو تکافر یو بل تکافر یو پسې بد او بل پسې بد دا پیران په غمخته کړي هغه لګي مولیانو پسې غیبت کوي په خانقاهونو کې چې ورشو مرید پیر صاحب لنه د مولا غیبت بشورو الکه ولی مولا خلق به اعتماد کوي مولیان خو خلق ته دین خي قران وتخي نو څوک په یو جامه کې چاله په بل جامه کې نو چلے سدے پچل تاسو کوئی کم خدای ته جاړه چې څومره خطا کړي نو خدای ته جاړه د شیخ سمرقندی ابو الله سمرقندی یو کتاب تنبیه الغافلین یو واقع پکې لیکلی وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پلار روان یو سړی ولا مخله ورغه خوا سړی جړل الکو نو جواب او د الک داسې جړل داسې چې حضرت عمر په نرم شو ورته بچي ولی جاړي وی عمر صاحب یو ګناه را نشوي او ډیر لوی ګناه شوی عمر صاحب الله به خپه کړي عمر صاحب خدای به خپه کړي دي الله به خپه کړي دي بار بار وای ډیر ګناه شوی دا ما به خدای معاف کی دومره هغه لک جړل او دا چغه واري چې حضرت عمر صاحب سره په جړل وته وی تر رسول الله مبارک لدی بوله حضور پاک له راوست او مکه سي جاړي عمر صاحب ته ولې جاړي ته سړی باندې جاړم دا خو چغي وای رولې وای چې ما خدای خپه کړی دی ګناه مې کړی انا کوي ډېر غټه ګناه دې کړی حضور پاک ورته وی دا الله رسول ډېر غټه ملوي ستا ګناه بغټي کده خدای عرش بغټي وی دا ما ګناه وی ستا ګناه بغټي او کده الله کرسی بغټي وی دا ما ګناه وی شرک ته کړی دی وینا مشرکی وینا شرک مې نه وکړ نو څه ګناه دې کړی چې چغې جوړ کړی وی دا الله رسول ز کفن چورې ما چې مړی اوشي د شپې مخبرې ته لاړ شمه اخور تعزیه لري کوم د مړی نه کفن راو باسه اخر سو دا اوس زمانہ کې نه په خوا زمون په دې وطن کې موږ داسې خلکو ناجی سے پت اوس نشته خو جامې ډېرې شوې اوس خو د ارسلي 15 شپږ جوړې جامې وي قسم دې په خوا کفن کش په وته وي د مشران نمون په خپل اورېدلې بابا جی ما ته په خپل وي مړ بمخخ کو او ایثار چې بخلک راځي چې مولوی صاحب مړ چارهسته دي او دقه سي پرېخې دي او کفن ته وي غریبي او خلکو به دا کفنونه خرصول نو یې کفن کش او زوردم چې مړ خخ شي نو دې هغه خوره امیه ته وباسم او کفن ته راکا ګمزان له خرڅ کړ د الله رسول پرون یو مړ شي چې خلک لاړل او نیمه شپه شو نو زلالم او خوره مې ته ورستا او چې کفن مې تر استا غ جنیوا زما دل کې هغه ته غلط سوچ راغی نو ما وی راشه شپه ده او سر رکاوټ نشتا نو ما هغه مړی جنې سره ګناه وکړه کفن مې ته وستا ګناه مې وکړه نو چې ګناه مې وکړه نو هغه مړی جنې را आवाज راکړه او ما ته وی چې ظالم ډېر ظلم دی د مړو د مردگانو په ډله کې د رسوا د مړو د مردگانو په ډله کې د رسوا او ظالما خلک د قبر نه پاسي نو پاک به پاسي او ځکه د قبر نه پاسي نو په جنابت کې به پاسي دا در سره سوچ وی په دا आवाज مې وورید چې د جنې او کده دې د خلینو ته کده بل چا نه خدا आवाज مې وورید نو د الله رسول دا جرم نه کړو
او جاړي حضور پاک ورته وی خطا مړی سره جنې سره د عمل کړ دا ظلم دی کړی دا خو واقعي تاریخ لوی ګناه کړی دا خو ډېر لوی ظلم دا پاشه دا سړی لاړ خو چې دې سنگ لاړو نو دې غرونو ته لاړ مدینه پرېښو او په غرونو کې لګیا دي خاورې رالیو په دې سره چې خدای ته جاړي ای خدای ما خو ډېر لوی جرم کړی او داسې جرم مې کړی چې په مخ د ځمکه به دا جرم چا کړی نه په مخ د ځمکه به دا جرم چې ته د ځنګل څاروي نه کړی الله دا خو ما ډېر لوی جرم کړی خدای دا بس کړي سالوی خورو د دې سړي خدای ته جاړه کړی په دا ځنګل نبی علیہ السلام نه خبرم یې حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی حضور پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی الله رسوله دا مخلوق تا پیدا کړی دی که خدای وی الله دی مخلوق لته رزق ورکه ک الله ورکه وی دا را تعالی وی چې وته وای جبرئیل علیہ السلام په خپل نه وای الله را ته وی چې تاسو ته وکا دی مخلوق لته رزق ورکه ک زو ورکو بنا الله ورکه دا مخلوق چې ګناو کې دبه بخم کتبه بخې نه الله به بخې وی خانو هغه کم سړی چې هغه سنگین جرم او ګناه کړی و او ما ته سلوي څه چغې واله ما او بخه ما بخې نوم مې ولا په توابین او تایبین کې لیکل رسول الله مبارک کوم ځای پلان کې دی کړي رسول الله مبارک تاسو کوي صحابه په څه ورشه سره راوړي اره واستودان سره کېنو بچي ستاسو بخدای قبول کړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان دا بنی آدم پزر گونٹے ماتے کردی دی گونٹے فیضا غفلا چه کلم دے غافل شی نو وسوسا دا شیطان وسوسی ورتا چه لا حول ولا قوة الا باللہ دا درش پہ تو بیمارو علاج دا سمر بیمارو علاج دی دا درش پہ او پدې کې د ټولو نه راکوټي بیماری صدا هغه غم دې کې هغه سبب نیمه دی راکوټي هغه دوش به تر دینه غټ او معنی صدا لا حول ولا قوة الا بالله د شیطان او د ګنا نه بچ کېدل نشته مگر د الله په ذات او په عبادت او تابعداري طاقت نشته مگر د الله په ذات ان د شیطان نه بيد الله نه نشم بچ کېږي او عبادت بيد الله نه نشم لا حول ولا قوة الا بالله یا الا بالله العلي العظيم حدیث کې دا څه نو دا سلور خودي دغه حدیث کې 40 لفظ 4 کلمات عند الله سلور خبر دا الله پنځ سلور لفظ دی او لا حول ولا قوة الا بالله دی وسلو ویلا ډیر بهتر سبحان الله والحمد لله الله پاک دی د هر عیبنا الحمد لله الله لچ څومره خپل صفاتونه دا ټول د الله سره مناسب دي او الله له ثابت دي لا اله الا الله ما سوا د الله نه د عبادت لایق بل څوک نشته الله اکبر الله ډیر لوی دی او کدا دی چې لا حول ولا قوة الا بالله د عبادت طاقت به د الله د ذات نه په بل طریقه نه حاصلېږي او د ګناه او د شیطان نه بچ کېدل به د الله توفیق نه خلاصېږي